نهم سپارہ شپغم رکو سورہ آراف شپاڑسم رکو نهم سپارہ شپغم رکو سورہ آراف شپاڑسم رکو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ بے شک ضرور مونگا ونسل فرعون والپسو کالونو دا قحط سالی سرا ونقسم من الثمرات او پکم ایدم وجات سر لعلهم یذکرون لپاره چې دوی نصیحت ومني وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ پس هر کله چې دوی خوا د ښېګړه را قالو دوی به وي لنا هذه دا مونږ لره دی وإن تصبهم سیئة هر کله به چې دوی ته څه تکلیف راورسي یطیروا بموسی ومن معه بدشګونی به کول سپیرتوب نسبت به موسی او د سره چې څوک هغوی طرف ته به کولو الا واورئ انما طائرهم عند الله د دوی د نصیبې شامت الله له جانبه دی ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دوی علم نه لري وقالوا مهما تأتنا به من آیه دوی وې څنګه نښې ته نه راوړې څنګه نښې چې ته مونږ خواته رانه وړې لتسحرنا بها چې ته په دې سره په مونږ باندې جادو کې فما نحن لك بیا هم مونږ نه یو ستا لره بمؤمنین ایمان راوړونکي فارسلنا علیهم پس مونږ راولېږل په دوی باندې الطوفان طوفان والجراد او ملخان والقمل او چیند او سپږې والضفادع او چیندخې والدم او وینه آیات نخ مفصلات ان جدا جدا فاستكبروا دی بیا هم تکبر وکړو وکانو قوما مجرمین او دیو مجرم قوم ولما وقع عليهم الرجز بس هر کله چې دوی باندې عذاب راغی قالو دی یا موسی ادع لنا ربک اے موسی ته دعا وکړه خپل رب نه بما په سره عهد عندک چې تا سره عهد کړی لئن کشفت عنا الرجز که ته مونږ نه لرې کړې د عذاب لنؤمنن لك ضرور بمونږ په تا باندې ایمان راوړو ولنرسلن معك بني اسرائیل ضرور بمونږ تا سره کو بني اسرائیل فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل پس هر کله چې یو مدت پورې مونږ دوی نه عذاب لرې کړو هم بالغوه هغه چې دوی ته رارسېدلی اذا هم ینکسون بیا هم دوی مخ وګرځوي فانتقمنا منهم مونږ دوی نه بدل واخیستلو فاغرقناهم پس مونږ دوی ډوب کړل فی الیم په دریاب کې بانهم په سبب دې قانو چې دوی کذبوا بآیاتنا ای زمونږ آیاتونه دروغ وګرځول وکانو عنها غافلا دوی ولدی نه بې خبره واورثنا القوم الذین مونږ وارث وګرځولو قوم هغه کانو چې یستضعفون کمزوري مشارق الارض د ځمکې مشارق و مغارب او د ځمکې مغارب التي بارکنا فیها هغه چې مونږ دې ځمکه کې برکت ایښودی وتمت کلمت ربک الحسنى او د ستا رب ښه وعده پوره شوه علی بني اسرائیل باندې بما صبروا بدله د دوی صبر ودمرنا مونږ برباد کړو ما کان یصنع فرعون وقومه هغه چې فرعون او د ده قوم جوړ کړي او ما کانوا یعرشون هغه څه چې پسې کې دوی اوسېده وجاوزنا ببني اسرائیل البحر مونږ ته تیرو فرمایل بني اسرائیل دریاب نه فاتوا علی قوم بیا دوی راغی یو قوم خاطیا یا کفون علی اصنام لهم چې خپلو بتانو ته ناست و تحیات کې قالو دوی یا موسی اجعل لنا الها کما لهم آلهه ای موسی مونږ دپاره هم دقه شان خدای جوړ که څنګه چې دوی لره خدایان دي قال انکم قوم تجهلون بېشکه ضرور تاسو جاهل خلک ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بېشکه دا حال د بربادۍ د پسه کې چې دا خلک دي او څه چې دوی دا کارونه کوي دا ټول باطل دی قال اغیر الله ابغيكم آیا الله سوا به زه لټوم الها معبود وهو فضلکم علی العالمین هغه ذات چې تاسو فضیلت درکړی جهان خلکو باندې واذ انجیناکم من آل فرعون یاد کړئ چې مونږ نجات ورکړو فرعون والنا یسومونکم سوء العذاب تاسو ته به سزا درکوله په سخت سزا سره یقتلون ابناکم ستاسو اولادونه به قتل کوه یستحیون نساکم تاسو ورونه به ژوندی پرېښودلې وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم په دې کې د ستاسو رب له جانبه ډېر لوی امتحان